اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه دیارلسم نمبر حدیث شریف دی، 1613 نمبر. خپله هدیه په بیه اخیستل منع دي. وعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال جلیل القدر خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نه دا حدیث روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما او ستا د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. خپله یوه واقع بیانوي. حملت على فرس فی سبیل الله. وی ما یو کس له د الله په لاره کې د جهاد کولو دپاره یو اس ورکو. ما یو سړي له یو کس له د الله تعالی په لاره کې په جهاد کې د جهاد کولو دپاره یو اس ورکو. نو که ستاسو خیالي یو سړي ته کله یو شی مفت میلو شي که نه، که د الله تعالی لاره کې هم ورته میلو شي، د خدای په نوم هم ورته میلو شي، نو د دې مفت د څیزه سړی دومره خیال نه ساتي. او د اس ساتل خو ډېره خصمانه غواړي. فاذاقه الذي كان عنده، چې چا سره دا اس و هغه دا اس ضایع کړو، هغه اس یې ضایع کړو. د اس چې کومه چاره ده، کومه چڼه ده، کوم خوراک دی، کوم هغې له ورزش ورکول دي، منډه ورکول دي، هغه ترتیب یې ورسره ونه کړو، اس یې ضایع کړو. نو حضرت عمر سے فرمائی فاردت ان اشتریه، وی ما اراده وکړه چې دا ترې اوس زه واپس په پیسو په بیه واخلم. حضرت عمر رضی الله عنه خو اسې ورکړی و که نه، د الله لار کې جهاد کولو لپاره. خو هلته مخکې ډېر صحیح خیال ونه ساتلو، ضایع کېدو ترې نه. نو ما اراده وکړه چې واپس یې په بیه واخلم. وظننت انه یبیعه برخص، زما دا ګمان و چې دی به ما باندې داسې معمولي غوندې قیمت باندې راخرڅ کړي. زما دا خیال و، دا مې ګمان و چې دی به په ما باندې داسې په لږو پیسو په معمولي قیمت راخرڅ کړي، ځکه چې ما ورکړی و، ما خو هسې ورکړی و. نو اوس چې هغه په ما راخرڅوي نو خامخا به یې سترګې رانه شرمېږي، او داسې دم په ریټ کولو کې به راسره ډېرې ګوتې نه ماتې، اسان به یې راخرڅ کړي. خو ما دا اراده کړې وه، اوس لا دا معامله مې کړې نه ده. ما ویل چې ته راشه، نبي علیه السلام نه خو تپوس وکړه چې داسې کول صحیح دی او که نه. د اوس وخت سره مسلمانان مالي معاملې کوي، اخیستل خرڅول کوي که نه، او خواران په دې اخیستلو خرڅولو کې ډېر کاروباریان چې دي هغه په کاروبارونو کې جواري او سود سره مخامخ شوي دي، خو ورته پته نشته. چې کله ورته پته ولګي چې هو دا خو زما کاروبار کې جواري ده او سود دی، ښه حاجي صاحب وي او ښه مزګزار صاحب وي، ښه دیندار وي، تلاوت هم کوي، ذکر هم کوي، هدیرې ته تلو راتلو والا سړی هم وي، خدای نه ویرېدو والی، خو پوهه ورسره ني، د کاروبار علم ورسره ني، نو ناپوهتیا کې جواری او سود کې اخته شي. د هغه دا خیال چې ګینې زه خپله صحیح محنت کوم لګیا یم، خو پوښتنه یې نه کړي د عالم نه، د مفتي نه، نو هغه په سود کې یا په جواری کې ګرفتار. نو تاسو ووایئ چې د سود پیسې او د جواری پیسې په دې څوک سودمن کېږي؟ هغوی جي ما خو کاروبار رانیولی او کاروبار مې دیوالیه شو، زه خو هغه خپله سرمایه مې موبایلله. نو چې تپوس دې وکړو تا څنګه کاروبار کولو، نو هغه یا جواري وي او یا سودي، او په جواری او په سود کې خو ګټې نشته. ډېر تاسو ګورئ دا کاروباریان خواران قرضداري شوه، د قرضونو نه تنګ شوه، وتښتېده، روپو شوه، د قرض خواهانو نه تنګ شوه. زما د خبرې مطلب دا دی چې صحابي حضرت عمر صاحب خو دا اراده وکړه که نه، کیسه خو تاسو واورېده، خو اوس د ارادې ته عملي جامه چې کله ورغوندي که نه، نو پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي. زما دا خبره چې کم ځای ته رسي، دا ځوانان زموږ چې دي اوس وخت کې د دې د بزنس شوق دی، د کاروبار، او کاروبار کې مو هر شی هایبریډ شو. نو دی وایي چې دا کاروبار مې هم داسې هایبریډ کاروبار راته میلو شي، خو چې ماښام یې شروع کړم او چې سهار کېږي چې کروڑپتی مربپتی رات او رات مالداره کېدل غواړي، شپه په شپه. نو شپه په شپه چې مالداره کېدل غواړي نو هغه خو هسې نه کېږي. نو د کاروبار شروع کولو نه مخکې یو کار ته چې ګوتې اچوئ که نه، نو د هغې د وړاندې د شریعت نه پوښتنه پکار ده چې دا کاروبار دا معامله شرعاً څنګه ده. ښه فسألت النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، حضرت عمر سے فرمائی وی نبی علیہ السلام نے میں پختہ نو کا. فقال نبی علیہ السلام راتو فرمائی لا تشتریه، دا اسوان خلیخا، اعلان کی حضرت عمر سے دا اللہ لار کی جہاد دا پارا مفت ورکڑے ہدیہ، واپس چلی بیائی پا
بیه اخلي، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې نه څه کو، منع کو. او ورته وفرمایل ولا تعد فی صدقتک، خپله صدقه واپس ما اخله. وان اعطاکه بدرهم، اگر چې هغه تعالی په 1 روپۍ هم درکوي، په 1 درهم بیا هم وانخلي. فان العائد فی صدقته، وایي کوم سړی چې خپله صدقه واپس اخلي، کالعائد فی قیئه، دا دغه کس په شانتې دی چې الټیا نیو کې او بیا هغه خپل الټیانې واپس په جبه سټي. دا د کرکې پیدا کولو دپاره دا مثال ویلی دی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا دومره خیرن مثال پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کرکې پیدا کولو دپاره ویلی دی چې کرکه ترې پیدا شي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې کتاب الزکات باب هل یشتری صدقته کې ذکر کړی دی، او صحیح مسلم شریف کې امام مسلم رحمه الله کتاب الهبات باب کراهت شراء الانسان ما تصدق به الى اخره کې ذکر کړی دی. امام مالک رحمه الله موطا امام مالک کې ذکر کړی دی. امام احمد رحمه الله مسند احمد شریف کې دا حدیث راوړی دی. امام نسائی رحمه الله سنن نسائی کې، امام ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې، امام ابن حبان په صحیح ابن حبان کې، امام حمیدی د شان امام بهقی د حضرات محدثینو په دې د حدیثو په کتابونو کې دا حدیث پاک ذکر کړی. حضرات محدثین رحمهم الله فرمایي چې په کم قیمت باندې د حاصلېدو خیال حضرت عمر رضی الله عنه ته براغلی، ځکه چې هغه اسپه د مخکې نه مانده شوی و، کمزوري شوی و. د ظاهر حالت په وجه باندې اوس اصل قیمت به نه اخلي، د هغې نه به کم اخلي. د خیال صرف راغلی او بیا یې پوښتنه کړې ده، خیال یې دام راغلی دی چې ما خو ورسره یو ښېګړه کړې ده، هغه ښېګړه بیا سترګو کې غړېږي، نو ما سره به ډېر که د دې کوم اصلي قیمت هم دی که نه، نو د هغې نه به یې هم راله کم راکوي. خو چې نبي علیه صلات وسلام نه کله پوښتنه وکړه، نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې خپل صدقه کړلی شوی شی واپس په بیه باندې مه اخله، دا جایز نه دي. بعضې علما دې ته حرام وایي، اکثر علما کرام دې ته مکروه تنزیهي وایي، مکروه تنزیهي. الله پاک دې زمونږ په ټول دین کې اصلاح فرمایي. د دین 5 حصې دي، ایمانیات، عبادات، معاملات. دا اوس معامله وه، معاشرت، اخلاق او معاملې چې د اوس وخت سره څومره ګډوډې شوي دي، دومره په تاریخ کې د مسلمانانو معاملې خرابې شوي نه وي. الله پاک دې زموږ د ټولو معاملات درست کړي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال